بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ اډوب فوټوشاپ شروع کوو. صحیح ده. اډوب فوټوشاپ زما په خیال چې دا په 2007 کې لنچ شو. ٹھیک شو کنه. او اولنې چې کوم د دې ورژن دی هغه 0.7 دی. صحیح شو کنه. اولنې کوم یو د موږ کوم یوز کوو. دا اډوب فوټوشاپ 0.7 دی. بیا په دې کې اوس ډېرې ورژنې راغلي دي که نه، په دې کې هم ډېرې ایډوانس ورژنې دي موږ سره CS5 CS2 CS3 او د دې نه ایډوانس چې کوم دی که نه اډا 0.9 نه ټول ما سره ورژنې شته که چا په کار وي نو ځکه چې کورلډرا کې 11 او 12 فرق نشته که نه، صرف X4 او X7 یې بدل کړي دي. کورلډرا کې چې کوم دی که نه کورلډرا موږ ویله که نه، کورلډرا کې 11 ورژن هم دی. صحیح ده که نه، موږ 0.9 ورژن ویله که نه او موږ سره 9.0 موږ ویله که نه، بیا موږ سره 11 ورژن پکې. صحیح ده، 11 هم د 9 په شان دی، خو د هغې دا کوم آیکن هر څه چې دي لږ بدل دي، نور داسې دی. 12 ورژن پکې دی، هغه هم دغه شان دی. په ټولس نوي ټول پکې نه دي راغلي، خو په 12 کې یو ټول نوی راغلی دی چې شیپ ټول دی. د شیپ دپاره کوم مطلب ریکټینګل دا شیونه پکې تیار کړو پکې دي که نه، صرف درته څو څیزونه پکې پراته دي. بل بیا X4 او X7 چې کوم دي موږ سره کورلډرا کې نو هغې کې لږ لږ شان ټول نوي مزید هغو ایډ کړي دي. نور دا تیار ټول هم پکې دي، خو دوه درې ټولس پکې څه دي نوي راغلي. داسې اډوب فوټوشاپ چې کوم موږ سره 0.7 ورژن دی نو هغه موږ سره هغې نه ایډوانس موږ سره 0.7 نه ایډوانس کوم یو دی CS دی. صحیح ده که نه، CS او په 0.7 کې فرق نشته دی. آیکن هر څه تقریبا سیم دي، دومره فرق پکې نشته. صحیح ده که نه، موږ سره ټولې ورژنې شته چې کوم کار تاسو چې نه موږ هغه انسټال او هغې کار کوو کار پې کولی شئ. صحیح ده که نه، فرق پکې نشته. د CS نه بعد CS2 دی، CS3 دی، CS4 دی، CS5 دی، CS6 دی. صحیح ده که نه، داسې مختلف ورژنې دي. بیا CS 2015 دی که نه، داسې مزید ایډوانس ورژنې پکې بیا راغلي دي که نه، خو هغه کوم ایډوانس ورژنې چې دي په هغې کې لږ لږ شان فرق راغلی دی. صحیح ده که نه، خو مارکیټ کې چې کوم کار کېږي هغه موږ سره نارمل په CS باندې کېږي. صحیح ده، لکه ما د دې په مارکیټ پروفیشنل مارکیټ کې موږ کار کړی دی. د دې چې کوم د فوټو زیاتره فوټوشاپ خلک فوټو ایډیټینګ لپاره استعمالوي که نه، فوټو سایډ دغه باندې. نو موږ په دې باندې به ټول مارکیټ کې به پلازه کې به خلکو په دې اډوب فوټوشاپ CS باندې کار کوو. CS او 0.7 یو شان دی. صحیح ده که نه؟ ښه، نو موږ اوس کوم یو باندې سټارټ اپ کړو؟ 0.7 دی که 7.0 دی؟ 7.0 دی. صحیح شو، 7.0 دی. ټیک شو، موږ به دې باندې کار سټارټ اخلو. ټیک ده، نو مطلب تاسو دا باندې کار وکړو، تاسو په CS هم کولی شئ، CS2 باندې کولی شئ، په دې ټولو څه فرق پکې دومره نشته دی، سیم دي تقریبا. صحیح ده، په ایډوانس چې کله تاسو بیا مخکې لاړ شئ هغه بیا لږ شان بدل شوي رابدل شوي دي، خو نور تقریبا د CS5 پورې تقریبا یو شان دي. صحیح ده. خو موږ اوس دا انسټال کړل، انسټالیشن خو به دومره مشکل نه کولی به شئ که نه. تا سره به د انسټالیشن لپاره څه پراته وي، د فوټوشاپ CD به تا سره پراته وي، یا به د فوټوشاپ کیسټ کې در سره سیټ اپ نه USB کې به در سره سیټ اپ پروت وي. زموږ سره دلته د دې سیټ اپ دا تیار په USB کې. اوس خو خلکو سره مطلب CD نه، خو چې کوم لیټیسټ لیپټاپ یې راځي په هغې کې CD رام هم نه وي. لکه لیټیسټ دور دی، نن سبا فلیش ډرایو خلک یوز کوي که نه، USB خلک یوز کوي. نو سیټ اپ به تا سره په USB کې هم کېدای شي یا کمپیوټر کې هم کېدای شي، یا تا سره بل کمپیوټر دی هغې ته انسټالول غواړئ ته به ورته هغه په فلیش ډرایو په USB کې واچوې د دې دا سیټ اپ دا زموږ سره د دې سیټ اپ پروت دی. اوس دا چې انسټالې ته به په دې باندې ډبل کلیک وکړي، دا به کولاو کړي او دې کې بیا سیریل غواړي زموږ نه. که تا سره کیسټ پروت وي په کیسټ باندې هغه کیسټ چې کوم CD کیسټ وي په هغې باندې سیریل نمبر لیکلی وي. صحیح ده، نو ته په دې سیټ اپ باندې ډبل کلیک وکړي او بیا مخکې لاړ شي، بیا تا نه سیریل غواړي. صحیح ده، نو هغه که د کیسټ نه ټایپ کړي یا دې کې ته وګوره سیریل به دې کېږي. تاسو چې کوم یو دغه انسټالوئ که نه، اوس خو کیسټو ډول لاړی که نه، لکه کوم یو مطلب تاسو یو سافټویر انسټالوئ هغې کې تا نه سیریل غواړي که نه، او ته وایې چې یار د دې سیریل سیټ اپ در څه دی، خو سیریل به زه چېرته ګورم. نو تاسو په دې کې ګورئ سیټ اپ تاسو کله کولاو کړو د دې چې کوم فایلز دي که نه، په دې فایل کې تاسو دننه ګورئ دې کې به د نوټ پیډ یو دغه یې موږ سره د نوټ پیډ فایل به یې موږ سره، یا به ورته سیریل لیکلی که نه وي لیکلی، د نوټ پیډ فایل تاسو کولاوئ نو په هغې کې به دننه د دې سیریل پروت وي. یوازې فوټوشاپ نه، MS وړ والا نور داسې پروګرامونه دي چې کوم سیریل نمبر غواړي، نو چې کله د هغې سیټ اپ تاسو کولاو کړئ د هغې فایل ته لاړ شي هغې کې به د
د نوټ پیډ یو فایل پروت دی په هغه کې به د دې څه پروت دی سیریل پروت دی صحیح ده دا سیریل به راکاپي کوي اول او دا رائټ کلیک وکړئ کاپي به کوي یا کنټرول سی سره بیا به دې سیټ باندې ډبل کلیک وکړئ یا به رائټ کلیک وکړئ او دا به څه کوي اوپن کوي مخکې به بیا دا لار تاسو ولاړ شئ نیکسټ به نه وغواړي بیا به اخره کې دا نه سیټ اپ وغواړي او دا وغواړي دا مطلب سیریل نمبر وغواړي که نه سیریل نمبر به پیسټ کړئ نیکسټ پکې نو دا ستاسو فوټوشاپ به څه شي انسټال به شي صحیح ده بیا فوټوشاپ ته کولاول غواړي نو ډېرې طریقې دي که نه دلته لاړ شه سرچ کې درته ولیکئ فوټوشاپ ولیکم تا ته به راشي که وینډو 8 یوز کوې صحیح شو که نه فوټوشاپ ولیکل ته په سرچ کې راشي رائټ کلیک وکړه په ټاسک بار باندې هم ساتلی شي اوس انپین فرام ټاسک بار دی ځکه چې الریډي په ټاسک بار شته په ټاسک بار هم ځان سره ساتلی شي صحیح شو پین ټو ټاسک بار به راځي دې ځینې هم کولاولی شي یا نه مطلب ته غواړې چې دې ځینې کولاو کړم مای کمپیوټر ته لاړ شم سی ډرایو ته لاړ شم بیا دې ځینې څه ته لاړ شم آل پروګرامز ته لاړ شم صحیح شو بیا دغه شانې دي کې ایډوب فوټوشاپ وګورم ایډوب او دلته ایډوب فوټوشاپ 7.0 او دې ځینې د دې فوټوشاپ دا دې ځینې څه کوم کولاو کوم دې ځینې هم کولی شي که نه صحیح ده داسې مختلف طریقو سره کولاولی شي موږ دلته د دې په ټاسک بار ځان سره څه اخیستی پرمننټ موږ اخیستی دی دا موږ سره راوستی ځان سره موږ غواړو چې دا کولاو کړو زه په دې باندې یو کلیک وکړم جسټ یو کلیک ما سره به فوټوشاپ څه شي ایډوب فوټوشاپ به ما سره څه شي کولاو به شي صحیح ده کولاو شو ما سره ایډوب فوټوشاپ ټیک شو څنګه چې ایډوب فوټوشاپ کولاو شو نو د دې څه وایي دې ته د دې مخامخ چې کوم موږ ته سکرین ښکاري دې ته د دې انټرفیس وایي صحیح شو که نه یو ته انوایرمنټ وایي مطلب هر یو پروګرام چې موږ څنګه کولاو کوو مخامخ کوم سکرین کوم پیس موږ ته د دې ښکاري دې ته د دې پروګرام انټرفیس وایي صحیح شو که نه د دې مخامخ چې کوم کمان موږ څه ښکاري یا څه ښکاري د دې په ترو به موږ به دې کې یوزر موږ یو که نه یوزر د دې په ترو د دې سره کنیکټ کېږي صحیح ده د دې نه کار اخلي د دې مخامخ چې کوم د دې سکرین موږ ته ښکاري د دې سکرین ته د دې انټرفیس یا ورته څه وایي انوایرمنټ وایي نو موږ د دې انټرفیس باندې خبره کوو چې موږ څنګه دا پروګرام کولاو کوو او سټارټ کې موږ د دې کوم مخامخ سکرین ښکاري نو دې باندې خبره کوو اولنی زموږ سره دلته دی دې ته څه وایي دې ځینه والا دې پورې چې کومه ایریا ده دې ایریا ته کاشي به څه وایي نوی ته څه ورته وایي ټایټل بار ورته وایي سمپل خبره ده دا په هر یو پروګرام کې که نه په انسټال کې مونږ ویلې ده دا ایریا دې ځینې والا دې ځای پورې چې کومه ایریا دې ته وایي ټایټل بار په ټایټل بار باندې څه راځي په ټایټل بار دا راځي دلته په انسټال کې خو د فایل نوم راځي خو دلته ما سره د ورجن شو کوي صحیح ده که نه ایډوب فوټوشاپ دا پروګرام ما سره چې کوم پروګرام ما سره انسټال دی کوم اپلیکیشن زه یوز کوم نو هغه پروګرام ما سره نوم شو کوي چې دا کوم پروګرام موږ یوز کوو ایډوب فوټوشاپ 7 یوز کوو صحیح ده دلته ما سره درې دلته بټنې راځي یو ما سره راځي مینیمایز میکزیمایز او کلوز دا ما سره څه کوي پروګرام مینیمایز کوي د مینیمایز په مطلب تاسو پوهېږئ چې ارزي طور ټاسک بار ته لاړ شي اوس ایټ ا ټایم زه په کمپیوټر ډېر کار کولی شم که نه نو دا مې مینیمایز کو بل پروګرام باندې هم کار کولی شم هغه سټاپ دی ما سره صحیح ده کلوز نه دی او میکزیمایز دې نه موږ څه کوو دا میکزیمایز کوو اوس دا موږ ملټیپل څه کولی شو یو ځای نه بل ځای ته وړی شو د دې ریسایز هم کولی شو او واپس موږ څه کولی شو دا میکزیمایز کوو بېرته مینیمایز او میکزیمایز څه شو چې کله تا میکزیمایز نیولی دلته راځي ریسټور ډاون ریسټور ډاون او بیا څه میکزیمایز صحیح شو که نه لکه دا نوم بټن دا تاسو ته ما په انسټال کې ویلي چې دا بټن نوم چینج کوي لکه که یو ځل زه اوس مطلب فول میکزیمایز فول سکرین دی که نه نو زه غواړم چې دا ریسټور ډاون کړم ریسټور ډاون شو اوس ته دا دې ځای نه سایز هم وړ کولی شي ملټیپل وینډو هم سلیکټ کولی شي یو ځای نه بل ځای ته وړی شي واپس چې کله دلته راشي دا څه دی میکزیمایز دی واپس سایز د دې څه شو صحیح شو بلکې ته غواړې چې دا پروګرام کلوز کړم نو دې نه ته څه کولی شي دا کلوز کولی شي صحیح شو دې نه علاوه موږ سره دلته چې کوم دی دې ته څه وایي مینیو وایي فایل مینیو ایډیټ مینیو امیج مینیو لیر مینیو سلیکټ مینیو فلټر مینیو ویو مینیو وینډوز اور هیلپ مینیو صحیح ده په کورل ډرا کې که ستاسو خیال تېر ځل موږ مینیو باندې کار کړی خو دا ځل موږ سره ټایم کم و تاسو وایي چې مینیو به موږ هغه ویډیو وګورو په مینیو موږ کار ونه کړو که نه لکه ټول کار موږ په ټولز باندې وکړو داسې دلته هم دي مینیو دومره نه یوز کېږي موږ به بیا هم وایو په ټایم موږ بلکل په ډیټیل باندې یو مینیو وایو صحیح ده خو موږ به اولنی کار موږ په څه باندې شروع کوو په ټول باندې لکه دلته د ایم اس ورډ په شانتې نه ده چې موږ د پاڼې نه شروع کړو داسې یو کمانډ ځو مخکې ځو
دلته زموږ سره کار ټول کېږي په ټولز باندې کېږي نو موږ به څه باندې کار شروع کوو په ټول باندې شروع کوو کار صحیح ده دې نه علاوه دلته چې کوم زموږ څخه کار دي ته څه وایي دې ته ټول پیلټ وایي صحیح ده دا زموږ سره ټولز دي زموږ مختلف که نه مختلف ټولز دي که نه په دې به موږ کار کوو او دلته چې کوم د مینیو نه لاندې چې کومه تاسو ته دا ښکاري دي ته څه وایي پراپرټي ټول بار ورته موږ کورل ډرا کې وکړو دلته ورته پراپرټي ټول بار ورته ویلی شو په دلته ورته اپشن بار وایي صحیح ده که نه پراپرټي ټول بار ورته ویلی شي دا ټول دی د دې ټول حوالې سره پراپرټي راځي داسې مې ویلی شي ټول دی ټول مې سلیکټ کړو د دې ټول سره ریلیټیو پراپرټي راځي که نه صحیح ده او یا ورته څه ویلی شي آپشن بار صحیح ده که نه دا ټول مې سلیکټ کړو د دې ټول مزید نور آپشن راځي د دې ټول سره ریلیټډ صحیح شو کلیر شو دا څه مسله خو نشته که نه ښه نیکسټ موږ سره دلته چې کوم ښکاري که نه دې ته فیلیټ وایي ټیک شو نو ځکه زموږ سره چې کوم موږ سره ډېر موږ یوز کوو که نه هغه زموږ سره یو دا لیر موږ سره دی دلته لیر فیلیټ ټیک شو که نه او یو موږ سره کلر دی هسټري دی هسټري موږ ډېر دا مختلف موږ سره فیلیټ دي صحیح شو دا به مخکې موږ لاړ شو که نه بیا چې څومره مطلب چې څلورو ته موږ کار وکړو دا یو چې کوم موږ سره فیلیټ دی دې باندې به تاسو پوه شئ چې لیر باندې موږ څنګه کار کوو او لیر فیلیټ موږ ولې دلته راولو صحیح ده که نه هسټري څنګه طریقې سره موږ شو کوو څنګه موږ هسټري خپله معلومولی شو صحیح ده نو دا دوه اکثره موږ څه کوو شو کول غواړو که ته دا دیز نه ختم هم کړې صحیح ده که نه ګوره دا ما دیز نه ختم هم کړو دا واپس هم ته راوستی شي صحیح ده واپس کوم ځای نه راوستی شي واپس ته وینډو ته تللی شي دیز نه یو ته څه کولی شي راوستی شي صحیح ده په دې یو ګروپ کې دا سره مزید نور هم شته نو د دې شارټکټ موږ سره دی F5 دی F6 دی F7 دی ګوره F5 دیز نه دا کولی شي F6 F7 F8 څخه خو زموږ هغه سره کار نه کوي که نه F8 F9 نه خو زموږ دغه بندېږي صحیح شو که نه دا ته دیز نه مزید څه کولی شي راوستی شي نو موږ به دیز نه هسټري به دیز نه راولو وګوره په هسټري کې دا نه وګوره داسې مزید نور هم دغه شته دی ټیک شو که نه په دې کې دا نور شته چینل دی او پات دی موږ سره ټیک شو که نه دلته موږ سره شته دی وګوره دا دې کې مزید کم یو ته اوس اکټیو زموږ سره لیر دی که دا بل چینل اکټیو کې دا کولی شي دا خیر دا وروسته خبره ده صحیح ده که نه خو دې ته څه وایي موږ سره پلیټ وایي صحیح شو نیکسټ موږ څه کوو څنګه ولاړ شو موږ به فایل کولاو کورل خو پروګرام خو کولاو شو که نه خو ډایرکټ خو څه فایل مایل نه دی کولاو ډیزاین کې دا خبره ده چې ته څه باندې کار کول غواړې که نه په تصویر کار کول پروګرام خو کولاو شو اوس به ورته ته فایل راوړې نوی فایل چې شی جوړول غواړې عمرانه توجه څه نوی فایل جوړول غواړې څه تصویر باندې کار کول غواړې هغه به دلته راوړې اوس موږ سره خو خالي پروګرام کولاو دی خو څه پکې شته نه زه غواړم چې زه یو نوی فایل اخلم فایل کولول غواړم نو د فایل نوی فایل شارټکټ څه دی کنټرول ان یا به فایل ته د فایل نه به څه کوو نیو زموږ سره دا وینډو کولاوي لکه زه اوس ټول کار جوړول غواړم لکه د فوټوشاپ ګوره فوټوشاپ دواړه خونه دي که نه که ډیزاین ته یوز کوې ډیزاین دپاره هم یوز کولی شي فلیکسونه پکې جوړوي اوس خو زیاتره خلک په دې کې فلیکسونه تیاروي که نه لکه تیار فلیکس هغه کې چینجینګ وینجینګ کوي نو فوټوشاپ یوز کوي صحیح ده که نه ډېر په اسانۍ سره په دې کې په فلیکسونو کې چینجینګ وغیره کېږي کورل ډرا کې هم کېږي خو دې کې هم کولی شي او ته که فوټو سایټ ته استعمالوي ایډیټینګ فوټو ایډیټینګ هم کولی شي نور ته څه خپل ډاکومنټس وغیره کې ایډیټینګ کې هم کولی شي صحیح ده که نه نو موږ څنګه چې دا فایل کولاو کو مطلب زه غواړم چې زه یو فلیکس تیاروم صحیح ده نو ما فایل زه اخلم نوی فایل چې کله ما واغوستو کنټرول ان سره دلته ما سره یو وینډو راغله په دې کې ما ته وایي چې نیم به څه دی فایل صحیح ده که نه زه در کوم چې څه دي ما سره دا زه څه جوړوم دا زه ټول کار جوړوم ٹھیک شو بیا ما ته وایي چې پریسیټ سټایل پریسیټ سایز خبره هم نه که نه لکه اوس ته ټول کار جوړه سایز څومره ورکوي فلیکس جوړه سایز څومره ورکوي صحیح ده که نه څه شی جوړول غواړې د هغې سایز به ځي نو دې کې پریسیټ دي پریسیټ مطلب چې د مخکې نه تیار کړی شوي دي هغه پکې موجود دي لیټر سایز پکار دی صحیح ده که نه لیګل پکار دی سرټیفیکیټ جوړول غواړې بل څه جوړول غواړې لیګل پکار دی دا دې کې 2 مطلب دا دی چې یو سیټ 2 یو بل سیټ 3 صحیح شو انچ 4 6 پکار دی لکه ته خپل تصویر ځان له سیټ کول غواړې که نه
46 کم یو سایز دی 46 هغه سایز دی که تاسو خیال اوس هم تصویران دومره خلک ډېر نه وباسي خو مخکې به چې کوم خلک په کیمرو باندې تصویران ویستله ریل به چې په کیو به چې تا ته کله میلاوېدل که نه هغه 46 سایز و صحیح ده اوس هم تصویران مطلب کمپیوټر دغه ولا خواله ورشه تصویران په موبایل کې در سوي دا زه وباسم که نه صفا کوم موږ ته صفا کوي که نه دا صفا کړله نو هغې له به دغه 46 راوباسي صحیح ده که نه که ستاسې خیال تاسو چېرته په پاسپورټ سایز تصویران ایستلي نو اته تصویران دله په یو دغه باندې راوباسي هغه چې کوم دی هغه 46 دی صحیح ده که نه په دې کې تاسو مزید دومره اډوانس شوي دی اوس فوټوشاپ که نه چې دا مطلب تصویر جوړول دي مخکې به خلکو داسې سیټینګ به کوو په خپله به لګیاو چې تصویر به جوړاو اوس فلټر یې راغلی تیار لکه هغې کې تیار سیټینګ کړی کوډنګ یې پکې کړی دی چې تیار مطلب چې کله دا کمانډ څوک اپلای کړي نو ته داسې کار وکړه کوډنګ یې کړی که نه نو مطلب ته مخ صفا کول غواړې که نه دا مخ لکشن بلر کول غواړې دی نه دا نه باندې ختمول نو داسې کوډنګ یې کړی هغه به ته دلته راوړې انسټال به کړي پکې لوډ به کړي پکې نو چې ته څنګه اوکې ووایې فلټر د شارټکټ نه اپلای کېږي مطلب یا F1 نه یا F2 نه داسې یو شارټکټ وي چې څنګه F8 F5 بټون وي نو ډایرکټ هغه تصویر باندې هغه چې کوم هغه کوډنګ شوی هغه اپلای شي نو تاسو تصویر اتوماتیک سیټ شي صحیح ده یا ته مطلب اته تصویران جوړول غواړئ تاسو ګورئ څومره په سکندونو کې اوس خلک تصویران جوړوي بس F8 بټن پسې وي ډایرکټ اته تصویران ایسته جوړ شي په دغه 46 سایز کې په خپل ایسته فټ شي که نه بس پرنټ ورک کې 46 پیج ته کېږي ډایرکټ په تصویران نه وباسي دا فلټر راغلی دومره اډوانس شوی دی فوټوشاپ صحیح ده که نه نو سایز دې نه ته سلیکټ کولی شي چې کوم سایز تا ته پکار دی هغه تا پورې ډیپینډ کوي چې کوم سایز تا ته پکار دی صحیح شو لکه چلو موږ دا سایز واغوستو بیا که ته چې نه دغه سایز خو ما سره دا دی رالی سایز یې دیس کې هایټ او ویټ شو کوي که نه دا زمانه یې خو زه د خپلې مرضۍ یو سایز اخلم لکه ته آی ډي کارډ جوړوې نو ته خپل آی ډي کارډ سایز به ورکړي که نه لیکن خو د آی ډي کارډ سایز نشته که نه بل سیز جوړول غواړي که نه سټوډنټ کارډ جوړول غواړي دلته به سایز ورکړي نو تا ته وایي چې په پکسل کې به کار دی که په انچز کې زم چې زما په انچز کې به کار دی سینټیمیټر کې به اخیستی شي په پوینټس کې به اخیستی شي زما څه کې به کار دی په انچز کې نو دلته ورته ګوره هایټ ورکړه دې زما ته ویټ ورکړه دا ورکولی شي صحیح شو څه مسله خو نشته که نه ګوره دا سایز ما ورکړو دا سایز ما ورکړې تیار ما فري سیټ سایز واغوستو فري سیټ سایز ما واغوستو دې نه مې وکړو دا زما سره دا پیج کولاو فایل کولاو شو صحیح شو که نه اوس که ما وړوکی سایز اخیستی وی یا د خپلې مرضۍ مطابق مې اخیستی وی نو بیا به مې هغه راغلی وی کلکولیټر مې اخیستی وی صحیح ده لکه تاسو په دې پیج باندې عام چې کوم سره د نارمل خلک یوز کوي دا پیج دا زموږ سره کوم پیج دی A4 سایز دی که تاسو څه څیز جوړول غواړئ صحیح ده څه جوړول غواړئ چې په دې پیج یې راوباسم نو بیا به کوم پیج کوم سایز به اخلئ فایل سایز به کوم اخلئ A4 سایز به اخلئ او لیټر مې درته ویلي لیټر هغه د دې نه لږ شان وړوکی سایز دی صحیح ده که نه لیټر پیډ چې کوم سایز باندې ټیک شو ښه د دې پوه شوئ نیکسټ موږ سره دلته ریزولوشن شو کوي صحیح شو نارمل ریزولوشن زموږ سره 72 وي ټیک شو که نه د دې مطلب دا که نه ریزولوشن تا سره لکه دا پکسلو تعداد شو کوي که نه ټیک شو لکه مطلب دا موږ تصویر واغوستو صحیح شو په دې کې به دا پکسل چې کم دي که نه ټیک شو پکسل پکې څومره وي ډېرې که کم وي نو که ریزولوشن زموږ سره سیوا وي لکه تاسو په ښه کیمره تصویر وباسئ ښه کیمره تصویر که نه تاسو راشئ د هغې ریزولوشن چک کوئ هغه به ډېر های ریزولوشن وي صحیح ده که نه خو که به بیکاره تصویر به کیمره باندې تصویر وباسئ دلته راشئ تصویر به مطلب 10 یا 15 د ریزولوشن وي پکسل تعداد به پکې کم وي صحیح ده ته داسې غواړئ چې ته یو فلیکس جوړول غواړئ نارمل به تاسو ریزولوشن څه ساتئ 300 موږ ساتو عام چې کوم ریزولوشن وي صحیح ده که نه یا 72 هم صحیح دی 72 هم اخیستی شي خو چې عام موږ زیات تر اخلو که نه ښه موږ چې زموږ تصویر ریزولوشن ښه وي که نه پرنټ یې ښه راشي نو موږ څومره اخلو 300 اخلو اوس که تا سره کم ریزولوشن وي ظاهره خبره ده چې ستا تصویر به څه راځي بیکاره به راځي د هغې ریزولوشن به بیکاره وي که نه نو ښه به راځي که لږ هم ته رازوم کړي نو بیا به ډاټ ډاټ به ښکاري پکې صحیح ده که نه ټیک شو په دې پوهېږې په دې ریزولوشن که نه اوس که ته فلیکس جوړول غواړې او هغه ته به غټ پرنټ به د هغې نه وباسي ټیک شو که نه ته څه جوړول غواړې مطلب غټ یو دومره فلیکس جوړول غواړې 10 فوټ فلیکس جوړول غواړې او ته به هغه پرنټ کې هغه خو بیا ډېر غټېږي که نه ټیک شو نو اوس که ته هغې له 300 غواړې ریزولوشن نو بیا به تا سره هغه دومره صفا نه راځي صحیح ده که نه هغې دپاره پکار ده چې ته 500 600 ریزولوشن وایې
که نارمل تصویرانو لپاره تصویري تاسو نارمل تصویري ریزولوشن څومره اخلي 300 اخلي صحیح ده یا 72 سي دي خو 300 کو تاسو والي نو تاسو هغه وس کیږي تاسو تصویر چې کوم ریزولوشن دی مطلب فرند هغه ډېر ښه راځي ریزلټ به ښه راځي اوس کو تاسو فلیکس جوړول غواړئ هغه فلیکس تاسو ته پته ده چې په دې پیج نه راوباسو موږ غټ فلیکس به راوباسو صحیح ده کنه پرنټر دغه باندې موږ پرنټ کوو بیا به غټ دغه راغلی نو بیا به ریزولوشن څومره اخلي 500 600 داسې 600 چې کله ډېر غټي کنه بیا به نورم غټوي پسې په نارمل 600 بس مطلب فکس راځي تقریبا ریزولوشن پوه شوي ښه بل مثلا موډ دی ٹھیک شو کنه موډ تاسو ته مول یو آر جی بي موډ دی یو سی مای کې دی یو سی مای دی ٹھیک شو کورلډا کې زیات تر موږ کوم کمبینیشن استعمالو سی مای کې سیان میجنټا یلو بلیک سلور کلر کمبینیشن موږ استعمالو په فوټوشاپ کې زیات کم کمبینیشن استعمالېږي آر جی بي کمبینیشن صحیح ده لکه ریډ گرین بلو کله چې ته کلرونه تاسو سره جوړیږي د درې کلرونه به جوړیږي که ته خپل تصویر هم راوړې که نه هغه به تاسو سره د درې کلرونه دا خپل ایجست کوي او هغه تصویر به دا ته صحیح شو کوي صحیح ده که نه نو دلته تا سره موډ دي ته کوم موډ اخلو زه بیټ میپ موډ اخیستلو آر جی بي موډ ما واخیستو آر جی بي خو تاسو پوهېږئ چې درې کلرونو موډ دی صحیح شو زه ورته اخلم بیټ میپ موډ اخلم ته به پوهېږې هم رانه دې خبرو که نه صحیح شو بیټ میپ موډ مطلب دا چې سیمپل بلیک اینډ وایټ ساده ما د دې فایل ما واغستو د دې موډ ما څنګه واغستو بیټ میپ مې واغستو او ما اوکې کړ نوی فایل مې واغستو به زه کلوز کړم د دې چې کوم ما فایل اغستی د دې موډ دی بیټ میپ چې ساده به ده کلر ملر به پکې نه اوس زه یو تصویر راوړم دلته ځم دا تصویر دلته راوړم د امپورټ کولو دوه طریقې دي دا به زه کلوز کړم دوباره تاسو ته وښایم صحیح ده فوټوشاپ ته د تصویر د راوړلو یا د یو فایل راوړلو ډېرې طریقې دي که نه یو طریقه دا ده چې کنټرول یو طریقه دا ده چې څه وکړو کنټرول او شارټکټ دی اوپن ټیک شو کنټرول او شارټکټ دی اوپن کوم ځای کې فایل پروت دی هغه راواله او دې ځای نه اوپن کړه یو دا طریقه ده که نه بله طریقه دا چې فایل ته لاړ شو دې ځای نه اوپن کا براوز کا صحیح شو شته که نه په اسانه طریقه دا ده چې موږ کومه یوز کوو موږ لاړ شو هغه فایل سلیکټ کړو دا فوټوشاپ مینیمایز کړو دلته یې راوړو داسې دلته پرېږدو راشي دلته ټیک شو دا زموږ سره زموږ لوګو دلته راغله ټیک شو اوس دا لوګو موږ څه کول غواړو دا دلته راوړو دې ځای کې دا زموږ چې کوم فایل دی دا یو تصویر هم کیدای شي که نه دا موږ دلته راوړو نو کله چې موږ دا داسې دلته راوړو نو زموږ سره ټول دی موو ټول دا به تاسو سلیکټ کوئ صحیح ده ما موو ټول دې باندې موږ ځان له به یو ورځ لیکچر ورکوو په موو ټول باندې په ما موو ټول څه کړو سلیکټ کړو د دې وی شارټکټ دی صحیح ده دا مې سلیکټ کړو دلته رالم دا مې داسې پریس ونیو په لیفټ کلیک سره دا مې دلته راوړو یا به کنټرول سی کو دلته به کنټرول وي دا ځکه نه راځي که نه چې دا د فوټوشاپ یو منټ څه مسله ده دا به بل تصویر راولم خیر پکچر کنټرول سی او دغه کنټرول وي داسې مې راوړل تاسو ګورئ دې ته که نه هلته نه مې کنټرول سی کو دلته مې کنټرول وي کو صحیح شو که نه دلته مې دا تصویر راوړل او دې تصویر ته ګورئ دا تصویر ما څخه خړ شو کېږي صحیح شو که نه ولې صحیح نه شو کېږي دا ما دا چې کوم ما سره موډ دی هغه دلته دا ما ته سافټ شو کوي چې دا څه دی ما سره دا موډ څه دی بیټ میپ موډ دی که نه نو دې کې ځکه ماته څه زه ساده اخلم بیټ میپ نه اخلم زه اخلم آر جی بي موډ اخلم ګوره دا مې واغستو او دلته دا تصویر راوړم اوس به څه کېږي ګوره تصویر اوس راوړلی شي وختي صحیح نه م راتلو اوس تصویر صحیح راځي ټیک شو که نه تصویر ښه مزېدار دلته صحیح راځي په موډ پوه شوئ دا به واپس کړو بیا زه نیو ته لاړم بل پکې موږ سره ګریس سکیل هم دی ګریس بیټ میپ لکه د ګریس سکیل نه بلیک اینډ وایټ ساده صحیح مطلب هغه بالکل ساده وي وایټ او سپینې که نه خو د ګریس کې بیټ میپ کې بیا لږ پوره دغه نه کېږي وختي موږ ولکه تصویر دومره صحیح پته نه لګېده موږ ګریس سکیل والو ګریس سکیل اصل کې موږ سره دی بلیک اینډ وایټ ګوره زه ګریس سکیل نم دا تصویر نیسم دلته راوړم دې تصویر ته ګورئ دا به ساده راځي
ساده پخوانی چې کوم سیستم دی صحیح ده لکه تاسو آی ډي کارت دی ګوره آی ډي کارت در سره دا ته یو کس وایي چې یار آی ډي کارت مطلب سکین کړی دی تصویر دی راځي تا د چا په واتساپ راولېږو اوس ته د دې آی ډي کارت نه څه وباسي پرنټ وباسي صحیح ده که نه نو آی ډي کارت خو ساده پرنټ فوټو سټیټ کې مطلب وباسي تا په چا راولېږو اوس چې څه کې جمع کېږي که نه ډاکومنټس کې ورسره جمع کړي نو کلر خو څوک نه وباسي که نه تا ته خو کلر رالېږلی ته به ساده وباسي نو بیا به څه طریقه کوې ته به یو نوی فایل واخلي مطلب تا خو ډایرکټ خو د هغې نه څوک تصویر نه وباسي پرنټ نه وباسي هغه خو سایز ستا نه سیټینګونه نه کړي خو ګډوډ راوځي نو ته به څه چل وکړې ته به نیو فایل واخلي او هغې ته به موډ کم ورکړي ګرې سکیل به ورکړي مطلب بلیک اینډ وایټ به ورکړي او هغه تصویر به تا نیولی راوړی فوټوشاپ ته دلته به یې راوړی او بیا به کراپ هم کېږي نه هغې سره مطلب چا تصویر ایستلی لاس به ورسره راغلي نور څه به راغلي کراپ به یې کړي سیټینګ به ورته وکړي ښه مزېدار به یې دلته بیا سیټ کړي په دې پوه شوې که نه نو دا به ساده راځي کلر به بیا نه راځي کلیر شو دا څه مسله خو نشته که نه ښه نیکسټ بیا موږ سره دې کې دی ګوره سیمایکې کلر دی سیمایکې هم اخیستی شي صحیح شو که نه او لیب کلر دی مطلب ته کله داسې کې څه جوړول غواړې که نه چې هغې کې د لیب سره ریلیټډ څیزونه یوز کېږي کلرونه یوز کېږي صحیح ده که نه نو بیا څه اخیستی شي لیب کلر اخیستی شي ټیک شو ښه بل مونږ څه دی کانټینټس دی ٹھیک شو فوټوشاپ له مونږ کلاس وګورو نو ځکه چې دې کې کار ډېری کنه صحیح ده بل مونږ سره د کانټینټس په یو کمانډ کې مزید استوالګیای پکې مونږ هغه خبره برانه ویل چې په سب شروع کړي وکنه یو کمانډ مونږ شروع کړی چې پکې د نروان څخه هغه کې بدن نه بل راځي ګوبل کې بل راځي صحیح شو بل مونږ سره د کانټینټس دلته مونږ سره د څه کوي بیک ګراوند خبره کوي چې د دې د بیک ګراوند مونږ سره چې کوم فایل ځخه مزه بچو ورکما زب ار جی بي موډ واخلم بیک ګراوند مونږ سره دلته وایټ اوس وایټ شو کوي لکه دا مو واستو کنه څنګه بیک ګراوند رااله وایټ رااله کنه یو خبره بل ځان سره ساتي دلته دلته مونږ سره دا شو کوي تاسو سره دا ټینګل فارم پیدا کړی یو ته وای بیک ګراوند صحیح ده کنه او یو ته وای فور ګراوند مخکې چې لاړ شو بیا مطلب بیک ګراوند باندې ځان تاسو په کو فور ګراوند باندې ځان خو یو ته فور ګراوند کلر بل ته وای بیک ګراوند کلر کو فور ګراوند کلر ته چینج کول غواړي نو ته په دې کلیک وکړه تاسو دا وینډو راشي د دې ته کلر چینج کولای شي چې څنګه کلر لګي لکه ما ریډ کلر واغسته دې نه کم کلر یو ته د خپل مرزي جوړول غواړي جوړول هم شي کنه تاسو دلته ټول موډ شو کوي ښا سره کول ضرورت نشته کو ته یو کلر ته کمبینیشن معلوم دی په ار جی سی موکه موډ کې ته معلوم دی په جی بي کې ته معلوم دی یو کلر کمبینیشن صحیح ده کنه یو کلر کمبینیشن ته معلوم دی خو په ار جی بي موډ کې ته معلوم دی یا د سی موکه نو تاسو سره ټول موډ شته دلته که په جی بي موډ کې ورکول غواړي هم دلته ورکا کمبینیشن ورکړه تاسو به څه جوړ شي هغه کلر به ډایرکټ جوړ شي په سی موکه کې ورکه په کوم موډ کې ته ورکه لیب موډ ټول د سشته دی نو یو کلر ما چې زما دا ساده کلر خوښ دی دا ریډ کلر دا مې واستو اوکې مې فور ګراوند ته مې ریډ کلر ورکاو په بیک ګراوند مې څنګه کلر دی دا دی که بیک ګراوند کلر سره کول غواړي هم دا هم چینج کولای شي صحیح شو دا تاسو ذهن کې سمپل دا خبره کینو چې دته وي فور ګراوند دته وي بیک ګراوند صحیح شو کو فور ګراوند او بیک ګراوند سویچینګ کول غواړي صحیح ده کنه فور ګراوند بیک ګراوند سویچینګ کول غواړي نه دي ځینم کیږي ګوره یا شارټ کټ موږ سره ده ایکس دې پوه شئ د فور ګراوند بیک ګراوند سویچینګ چې فور ګراوند بیک ګراوند ته وړي بیک ګراوند کو ګراوند ته وړي دا کله کله ضرورت راځي موږ ته سمپل ایکس دی فور ګراوند کله بیک ګراوند ته وړي بیک ګراوند کو ګراوند ته وړي صحیح شو دا غي شارټ کټ څه موږ سره ایکس شارټ کټ دی صحیح شو اوس ګوره ما وختي زه دا واپس نیو ته لاړ شم موږ خبره کوله په کانټینټس کې موږ بیک ګراوند خبره کوله موږ سره دی وایټ مطلب دا چې کله نیو فایل موږ واخلو دا غي بیک ګراوند به څنګه وي وایټ وي بل ما سره چې بیک ګراوند کلر مطلب دا چې کله زه نوی فایل واخلم د هغې کلر دې څنګه راشي نه وي د دې مطلب څه دی بیک ګراوند کلر چې په بیک ګراوند دلته خبره کوي دا زموږ څه بیک ګراوند دی بیک ګراوند مطلب په تاسو پوه شوئ که نه د بیک ګراوند مطلب داسې دی چې په دې باندې کوم کلر نو ستاسو به د فایل په بیک ګراوند کوم کلر راځي دغه کلر به راځي صحیح شو که نه یو د فایل بیک ګراوند دی یو دلته زموږ سره د بیک ګراوند د کمانډ نوم دی بیک ګراوند کلر صحیح شو دلته ما دا چک آن کو د دې مطلب دا چې دا نوی فایل زه واخلم زما سره به د دې فایل په بیک ګراوند کوم کلر راځي د په بیک ګراوند چې کوم کلر یې دلته هغه کلر به راځي نو ګوره زه اوکې کوم نو کوم کلر راځي
کلر بلک کلیر شو دا په دې پوه شوې کنه صحیح شو ها نیکسٹ پکې موږ سره ټرانسپیرنٹ صحیح شو ټرانسپیرنٹ مطلب دا چې د اس قسم بیک گراوند دی بیک گراوند د دې نه په پرنٹ کې دا نه راځي دی مطلب کته د سنور سره راوړي کنه دا په پرنٹ کې بیا نه راځي ٹھیک شو کنه صحیح ده لکه سپوز एग्जांपल لپاره څه لګو زبر ټرانسپیرنٹ ولهم دا اوکے کوم دا موږ سره راځي وګوره ٹھیک شو دا تصویر ماډل ته راوړو دې سایز ریزولوشن کم کړئ ٹھیک شو کنه اوس دا ما سلیک وګوره دا بیک گراوند ډیلیټ کو نو دا بیک گراوند څه شو ګوره الته خو ما سره زما په فایل کې بیک گراوند باندې کلر نشته کنه دا وځه دا سلیک کوم ګوره نو دې بیک گراوند څه شو نو کمال کې څه ختم شو ٹھیک شو کنه صحیح شو او کومه چرته مطلب په دې فایل کې زه تصویر راوړم دلته تاسو ګورئ ښه زه دا فایل واخلم دلته دا تصویر راوړم ٹھیک شو او د دې نه بیک گراوند ډیلیټ کوم څه وکړي په بیک گراوند ما سلیکټ کو او ډیلیټ بٹن په بیک گراوند به هغه کلر پاتې کیږي ما سره کوم چې ما سره دلته په بیک گراوند کلر باندې لکه دا ما سره دا بیک گراوند الریډي یو شته دی کنه نو ولا څه کو دا مساله د تصویر کنه دلته راشي د دې نه دا بیک گراوند ډیلیټ کوم نو څه چل وکړي ریډ کلر بیک گراوند دا کلر دی کنه چې بیک گراوند ډیلیټ کړه دا کلر پاتې کیږي ګوره صحیح شو او ته ما څه ورکو ټرانسپیرنٹ مطلب دا چې د دې هیڅ قسم بیک گراوند کوم شي په باندې بس ته کنه مخکې لاړ شو بس نه شو او کم 15 بجې دي بس ته ځه صحیح شو کنه د ځینې یو څو ورځې به موږ لپاره یو پروګرام چې موږ شروع کړو څو ورځې پکې کار لږ لږ کوو بیا پکې ښه ډېر کار کوو صحیح ده ټیک شو کنه تاسو نن پکې څو څیزونه تاسو پېژانده فورګراوند پلس بیک گراوند مو پېژانده صحیح شو ټرانسپیرنټ مو پېژانده چې بیک گراوند ته واړه چې ډایرکټ دا سره بیک گراوند ډېر راشي دا تاسو پېژانده او مزید څه خبره پکې موږ وکړې صحیح ده سبا به موږ پریکټیکلی ټول باندې موږ بالکل باقاعده کار شروع کوو صحیح ده سٹارټ کوو